دا نبی علیہ السلام دا عمر مکه مکرمه کې تیرېدلو. نبی علیہ السلام دې دوران کې د اهل مکې د پاره ګډې بیزې هم سره ولي، لکه څنګه چې د رضاعت په زمانه کې په ماشومالي کې ګډې بیزې سره ولي، نو د اهل مکې د پاره په څو پیسو نبی علیہ السلام ګډې بیزې هم سره ولي. بیا د نبی علیه السلام عمر مبارک چې 20 کاله شو، دې وخت کې په عربو کې یو لوی جنگ شوی دی. نبی علیه السلام هم د خپلو ترونو سره په دې کې حصه اخیستی. قریش د بني کنانه قبیلې په ملګرتیا کې د قیس عیلان یو قبیله و، د هغې سره جنگ شوی او وجه دا وه چې دی قریش او بنی کنانه د قیس عیلان قبیلی یو کس اچانک ظلمن ووجلو. هغې ته چې خبر میلاو شو نو د عکاظ یو میله وه، په هغې کې هغې ته خبر میلاو شو، د دې جنگ شروع شو. ډېر لوی جنگ وشو. په اول کې خو بني کنانه وغیره ته په دې قیس باندې غلبه حاصله وه د ورځې په شروع کې، خو د ورځې په آخر کې بیا د قیس ته غلبه حاصله شو، تر دې پورې چې مړي پکې د جانبینو نه ډېر وشو. نو بیا څه پوهه خلکو پکې وی چې هلکه دا جنګ به بس کو، په دې طریقې سره به سوله وکړو چې مړي به شمار کو، چې د چا مړي ډېري نو هغه بل طرف والا به هغې له دیت ورکړي. د یو طرف نه مړي شوي د بل نه مړي شوي، نو چې د چا مړي ډېرې نو هغې به ورله دیت ورکړي. په دې باندې سوله وشوه. دې ته وایي حلف الفجار. دا معاهده چې شوه او دا جنگ چې شو نو دې ته د فجار جنگ وي. یو فجار بدۍ ته وایي، ګناه ته وایي، چونکې دا د اشهر الحرم په کومو میاشتو کې چې عربو به هم جنگ یو بل سره کول دا ناجیزه ګڼل، دا په هغې میاشتو کې شو. دې وجې نه ورته حلف الفجار وایي. دې جنگ کې نبی علیہ السلام د خپلو ترونو سره شریک و. نبی علیہ السلام به ورته غشي ورکول خپلو ترونو ته. د دې جنگ نه څه لږې ورځې پس فورا یو معاهده شوې ده، هغې ته حلف الفضول وایي، د فضیلت معاهده. او د هغې وجه دا وه چې د زبید قبیلې یو کس مکې مکرمې ته راغلی او هغه څه د تجارت سامان راوړی و. هغه سامان یې چې خرڅ که په عاص ابن وائل باندې، نو عاص ابن وائل ورته د هغې سمن او پیسې نه ورکولې. ده ورته منت سماجت کو خو نه ورکولې. بیا لاړ یو سردار له بل سردار له مشرانو سره ملاو شو چې ګوره درانه سامان اغستی دی، اوس پیسې نه راکوي، خو چا یې مدد ونه که. آخر غر ته وخته او ګور اعلان یې وکړه چې ګوره زه راغلی یم ستاسو دې ښار ته، او ما سره داسې ظلم وشو او هېڅوک زما مدد نه کوي. نو د نبي علیه السلام تره د عبدالمطلب زوی و، زبیر ابن عبدالمطلب، هغه راغی او بیا یې نور خلک راجمع کړل په کوم ځای کې چې به عام طور کافرانو مشوره کوله. نو هغې کې د قریشو مختلف قبیلې، هاشم او بني عبد مناف وغیره، دا راجمع شو. دوی په دې باندې یو معاهده وکړه چې د دې نه پس څوک په مکه مکرمه کې ظلم کوي نو موږ به د مظلوم ملګرتیا کوو. او بیا د زبیر ابن عبدالمطلب راغی او د عاص ابن وائل نه ورله هغه پیسې او سمن واغست. نو چونکې په دې باندې معاهده شوې وه چې مکه کې څوک هم په چا ظلم کوي موږ به د مظلوم ملګرتیا کوو. نو دا خو ډېره ښه معاهده وه. دې ته وایي حلف الفضول. او نبی علیه السلام په دې کې هم شریک و. هغې چې کوم غټ خلک راغوښتي وو مشورې ورسره کوله. نو نبی علیه السلام اگر چې کم عمر و لیکن صفات خو مشهور و، نو نبی علیه السلام هم پکې شریک و په دغه مشوره کې. نبی علیه السلام فرمایي که داسې معاهدې ته اوس هم زه راوبللی شم نو زه به ورځمه، ځکه دا خو یو ډېره ښه معاهده وه د مظلوم د حمایت. که دې ته اوس هم زه رابللی شم
نو زه به دې معاهدې ته ورځم. د نبي علیه صلات وسلام عمر چې کله 20 کاله شو، دې دوران کې د نبی علیه السلام چې کوم د ماشوموالي عمر تیر شوی دی، نو نبی علیه السلام قدرتی الله پاک د له لهب نه حفاظت کړی. کم ماشومان الکان چې عام طور کم کارونو ته مایل کیږي، نو هغې نه الله پاک ساتلی و. په خپله فرمایي 2 پیرې ما سره داسې شي چې په مکه مکرمه کې یو ځای کې یو کور کې خادي و، هغې کې څه ټنګ ټکور موسیقي وه. نبی علیه السلام ماشوم و، ګډې بیزۍ مې سره ولې، نو ما هغه خپل ملګري ته وی چې یاره ته نن زما دا ګډې بیزۍ ته د دې خیال کوه، زه دې کور ته ورځم چې زم واورم. نبی علیه السلام فرمایي چې زه څنګه ورغلم، هلته هغه څه ګانه بجانه چې شروع وه، وایي زه چې څنګه کېناستم الله را باندې خوب راوست، چې را پاڅېدم سهار و هېڅ مې نه دي لیدلي، هېڅ مې نه. یو پیره داسې و، دوباره هم داسې سروځې پس بیا ما هغه ملګري ته وایي چې یاره ما خو ونه لیدل، بیا یو خادي وه. بیا لاړم یو کور کې چې کېناستم، بس الله را باندې خوب راوست. چې پاڅېدم بس سهار و. چاته چې الله نبوت ورکوي نو خو الله به پاک ساتي که نه. نو د بچپن نه الله د دې له لهب نه پاک ساتلو. نبی علیه صلات وسلام عمر چې کله 15 کاله شو، نو دې دوران کې خدیجه رضیها مالدار زنانه وه، ډېره پاک دامن او شرافت او لوی نسب واله زنانه وه. هغې دې نه مخکې 2 خاوندان وفات شوي، نو هغې به داسې کسانو له پیسې ورکولې، تجارت مال به ورکو، لیږل به او تجارت پور له هغې کو. نو هغې خپل غلام میسره ته وی چې یاره داسې یو کس وګوره. نبی علیه صلات وسلام هغه کم صدق او امین او کم لوی صفات چې وه خو مشهور و، نو د میسره چې و، نو نبی علیه السلام سره خبره وکړه چې یاره داسې د خدیجه رضیها مال دی، د تجارت په شام ته به وړل غواړي، که ته وې نو ته به هغه مال مونږ سره ویسې او چې څه نورو خلکو له مونږه معاوضه ورکو، نو د هغې نه به تاله زیاته درکو. نبی علیه صلات وسلام ورسره تیار شو چې په دې سفر باندې کله ووتل، نو میسره بیا بیان کوي چې په دې سفر کې د نبی علیه السلام عجیبه معجزات هغه لیدلي. لا نبوت خو میلاو نه دی، لیکن هغه نښې نښانې عجیبه وي. هغه وایي چې مونږ به روانو، نو اوریځو به په نبی علیه السلام سورې کړ، او یو روایت کې خو میسره داسې وي چې فرشتو به پې سورې کړ. معنی دا چې دا اوریځې نه وي، دا فرشتې وي. چې سفر به م کوو، نو نبی علیه السلام باندې به برابر اوریځې روان. چې کله نږدې شو شام ته، یو ځای کې دی د یو اونې د لاندې کېناستل. چې د اونې د لاندې کېناستل، نو مخامخ یو راهب و. هغه چې وکتل چې راغی نبی علیه السلام یو کس د دې اونې لاندې ناست دی، بس هغه میسره ته یې وی چې یاره دا څوک دی، او دا د دې اونې د لاندې خو نبی مخکینو کتابونو عالمو، ما خو مخکینی کتابونو کې ویلي چې د دې اونې د لاندې به نبی کینی او بل څوک نشي کېناست. نو نبی علیه السلام سره خبر وکړه، ورته وی چې ته به د راتلونکي وخت نبی. بهرحال نبی علیه صلات وسلام چې دغه سفر نه واپس راغی، او دې میسره خدیجه رضی الله عنها ته د نبی علیه صلات وسلام هغه صفات بیان کړل په سفر کې چې کوم لیدلي وو. اکن د نبی علیه صلات وسلام سره د الله مددونه او دغه فرشتي او د اوریځو سایه کول د راهب هغه خبر. نو خدیجه رضیها دا خو لویه مالدار زنانه او لوی لوی سردارانو دې ته د نکاح پیشکش کړو، خو خدیجه رضیها انکار کړو. لیکن چې کله نبی علیه صلات وسلام باره کې دا خبرې واورېدې، نو خپل یو ملګري سهیلې وه، هغې وایي چې یاره د نبی علیه صلات وسلام سره زما د نکاح باره کې خبرو. بهرحال نبی علیه صلات وسلام ته پیغام میلاو شو، نبی علیه صلات وسلام هم د نکاح دپاره تیار شو. په دې وخت کې د نبی علیه السلام
عمر 15 کاله دی او د خدیجه رضی الله عنها عمر 40 کاله دی. بعضی کافران مستشرقین او عیسایان یهودیان چې هغې لیکونکي دي نو هغې په نبي علیه السلام اعتراض کوي چې یاره نبي علیه السلام ډېرې بیبیانې کړي دي نو دا خو ګوره عیسی علیه السلام یو واده نه دی کړی. عیسایان وایي نبي علیه السلام دومره ډېرې بیبیانې کړي نو دا د خواهش د وجې نه کړي. نو د هغې خو الحمدلله علما جوابونه ورکوي. یو خو دا چې هغه ماحول داسې و چې دا څه نوې خبره نه وه چې ډېرې بیبیانې کول. ډېرو خلکو لس او شل بیبیانې به د خلکو په نکاح کې. دویمه خبره دا جواب ورته ورکوي چې نبی علیه السلام دا نکاحونه د خواهش پرستۍ نه نو کړی. که د خواهش د وجې نه کول نو د 40 کالو بیبي سره به نکاح کوله، د 40 کالو بی. او بیا د نبی علیه السلام ټول عمر د دقې بیبي سره تیر شوی دی. ځکه نبی علیه السلام د 50 کالو عمر پورې بل واده نه دی کړی. نور ودونه ټول د 50 کالو نه وروستو کړي. نو چې دا د خواهش د وجې نو په ځوانۍ کې به کول که نه. بیا د عربو ملک چې په هغې کې د زنانو خوراک عموما قجوري خو ډېر ګرم څیز دی. د 40 کالو عمر نه پس خو زنانه خو ډېره بوډۍ. لیکن نبی علیه السلام د ګڼ نکاحونه د څه وجې نه کړي، څه حکمتونه و پکې، خو ځان له یو موضوع ده چې هرې بیبي د وجې نه الله پاک یو خدا چې د نبی علیه السلام هغه کورنی جون الله پاک امت ته منتقل کو. یو بیبي راغلی نبی علیه السلام نه تپوس کړی، نبی علیه السلام څه جواب ورکړی، نبی علیه السلام کور کې بیبیانو سره څنګه جون تیر کړی، دا ټول جون امت ته میلاو شي. دی وجې نه نبی علیه السلام بیبیانې ګڼه وي. دی وجې نه صرف د عایشه رضی الله عنها 2290 احادیث امت ته نقل. د ام سلمہ رضی الله عنها د 390 احادیث نقل دي. نو یو حکمت خو پکې دا و. بله دا چې د هرې بیبي کې بیا ځان له حکمتونه لیکلي. مثلا صفیه جویریه رضی الله عنها دا وینځه شوه په یو موقع، او هغه چې ثابت ابن قیس په حصه کې ورسېده او هغه ورسره کتابت وکړ او دا راله نبی علیه السلام ته د کتابت د مال لپاره. کتابت دی ته وایي چې غلام یا وینځه آقا ته وایي زه به هرله دومره پیسې وګټم روبړم خو ما به ازاده کړي. نبی علیه السلام ته د کتابت د مال دپاره راله. نبی علیه السلام وفرمایل چې خوښه دی نه ده چې زه به دې ازاده کړم، نکاح به در سره وکړم. هغې وی یا رسول الله دې نه څه زیاته خبره څه. نبی علیه السلام آزاده کړه چې نکاح ورسره وکړه. د دغې قبیلې چې څومره وینځې غلامان د صحابو په ملکیت کې راغلي وو هغې ټول آزاد کړل. وایي ښه د الله د نبي قرګنۍ به زمونږ غلاماني ټولې آزاد. ام حبیبه رضی د ابو سفیان لور ده. په داسې وخت کې نبی علیه السلام ورسره نکاح کړې ده چې ابو سفیان د کافرانو سردار دی او هغې مستقل دی سره په جنگ کې دي او د دې په نقصان او بېعزتۍ پسې لګېدلي دي. په داسې وخت کې د هغه خپله لور د نبي علیه السلام په نکاح کې راځي. د دې حکمت دا و چې د هغه حوصلې پست شوې، د دې سره حوصلې پست شوې. دغه شانتې زینب بنت جحش رضی هغه د نبی علیه السلام ورله نکاح کړی د خپل متبنا سره، زید ابن حارثه سره، زوی ورته ویلو. بیا چې هغه وفات شو هغه چې طلاق ورکړه ځکه د دواړو طبیعت نه میلاوېده. نو نبی علیه السلام ورسره نکاح وکړه. دې دپاره چې دا خلک خو د خپل چاته زوی وي نو د هغه د بیبي سره هم نکاح جایز نه ګڼي. نو دا رسم په الله ختم. بهرحال مونږ خو دغه یو ځان له موضوع ده او د دې نورم وجه شته دی. ما وی د خدیجه رضی الله عنها سره نبی علیه السلام نکاح وکړله. ابو طالب خطبه ووی، ابوبکر صدیق رضی الله هم په دغه موقع باندې شریک دی چې د نبی علیه السلام خدیجه رضی الله سره نکاح کړ. بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها سره چې نکاح شوې ده نو هغې خپل ټول مال هر څه نبی علیه السلام باندې. ځکه الله فرمایي والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نو ورپسې الله فرمایي چې ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا. مونږ ته فقیر وموندلې، مونږ ته غني کړی. غني د خدیجه رضا په مال سره الله فرمایي چې مونږ غني کړو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر چې کله 15 کاله شو نو په دې دوران کې خانه کعبه کې یو واقع راغله. هغه دا چې د خانه کعبه چې وه نو د دې دیوالونه هغه د ګټو نه جوړو، چت پې نه و، چت په دې باندې نه، او دې کې دننه یو خزانه پرته وه. خزانه هغې ته به څوک نږدې نه ورتل. نو یو غل راغی او په دیوال وروړېدلي دی او هغه خزانه یې وړلې ده. قریش سرداران او خلک راغونډ شو چې دا خو ډېر لوی نقصان وشو، بیا خانه کعبې نه دننه نه غلا کېږي، نو چت پې نشته، خلک وروړي. نو دا عزم یې وکړه چې یاره د خانه کعبې دا تعمیر دوباره پکار دی، دا دوباره او صحیح تعمیر یې پکار دی. نو دې دپاره اوس په کوسه یو سردار راغی، اول خو دا فیصله وکړي چې ګورې خرابې پیسې به پې نه لګو، خرابې. الله اکبر. لا اسلام کې نم دي که نه، لیکن د خدای په کور به خرابې پیسې دي. باید سړي پیسې خرابې ولکه مدرسې والی ورکړي، جومات والی. مونږ له خو چې څوک داسې راکړي که نه نو چې ما ته پته وي چې دا سړی ما زه مدرسه کې نه لګوم، داسې بل چاله ورکړي. نو هلکه چې په خرابو پیسو جومات جوړ شي او مدرسه جوړ شي نو دې کې به چاته څه خیر میلاو شي که نه، بیا به د هغې نه دینداري زده کېږي، د هغې نه بس چاته خیر میلاوي. نو کافرانو فیصله وکړه چې هغه وخت لا اسلام نشته چې ګوره پیسې به پې صحیح لګو، د سود به پې نه لګو، د زنا نه حاصلې شوې پیسې بعضې خلکو به وینځې ساتلې وي او هغې به په هغې باندې پیسې ګټلې، داسې قسمه پیسې به پې نه لګو. اوس عربو کې د ګټو د آبادۍ ماهرین نو، هلته به خلکو د خټې آبادي کوله، او خانه کعبه دا د ابراهیم علیه السلام دا تعمیر چې و نو دا د ګټو نه و. اوس په دې حیران و چې دلته خو داسې څوک شته هم نه چې همداسې آبادي مونږ وکړو، د ګټو مخکې بوز. او بله دا چت په پې د څه نه اچو، عام طور لرګي هم نه میلاوېده. خدای پاک داسې یو انتظام وکړو چې یو تاجر د رومیانو د هغه یو تجارتي جهاز تلو د جدې ساحل کې، هغه ساحل سره چې ودرېده نو ټکراو شو، خشکۍ ته راوخته او هغه دړې دړې شو، ټوټې ټوټې شو. خو به د لرګي و، ډېر غټ لرګی به و پکې. بس دی چې خبر شو بس زه خدای غواړي دا چې دا خانه کعبه مونږ جوړ کړو، لرګی خو به مونږ د دې نه والو، هغې باسې هم خرڅو، لرګی به د دې نه والو، لرګي انتظام وشو. ښه اوس پې جوړی څوک؟ معمار پکار دی. نو په دغه وخت کې یو قبطي غلام راغی، مکې مکرمه کې مخکې نه و، یو قبطي غلام راغی او د هغه کار دا و چې هغه د ګټو آبادي به کوله. بس دی وی دا خدای را ته راولېږه، خدای دا غواړي چې مونږ دا خانه کعبه جوړ کړو. هغه وګل کار او ترکاڼه مو هغه سره خبره وکړه مونږ به در سره مدد کوو، ته به مونږ له دا جوړی. هغه سره په معاوضه باندې خبر وشوه. خانه کعبې د هغې تعمیر شروع شو، روانول شروع شو. خو روانولو باندې اول چا زړه نه کو، یریدل چې دا خو د خدای کور دی، وسې نه که روانه ووی څه چل را باندې ونشي. نو چا وله ګوتې نه وروړی. اوس انتظام خو شو چې روانه وی جوړولو دپاره، خو اوس اول ګزار به څوک ورکړي، هر سړی یریده. ولید ابن مغیره پاسېد او خلکو ته وی چې دا مونږ چې دا خانه کعبه روانو نو مونږ یې څه له روانو، زمونږ نیت څه دی چې ښې جوړ کړو، دې دپاره هغې ویاو. نو بس چې زمونږ نیت خو د روانولو نه دی، زمونږ نیت خو د جوړولو دی، نو د الله د عذاب نه مونږ ته خطره نشته. بهرحال خو بیا هم خلکو زړه نه کو، دی په خپله ورغی او خلک په تماشه باندې و چې یاره څه چل به پې کېږي. بس هغه چې ګینتري وه یا جبل و څه شروع یې پې وکړه، روانول یې شروع کړل. ټوله ورځ پکې ده په خپله کار وکړه، خو څوک خواله نه ورتلل.
ماښام شو چې دې کور ته لاړه، خلک خو په انتظار و چې د شپې به پې صحافت راځي، خانه کعبه روانه شوه. سحر چې دی بیا راووت او ښه صحیح سلامت، نو خلک پوه شو چې څه نقصان خو ورته ونه رسېد. نو بس هغې هم ورسره ملګري شو او خانه کعبه روانولو شروع کړه. چې بنیاد ته ورسېدل نو په بنیاد کې شنې ګټې وې، یو بل سره ورغلې وې. دی چې څنګه ګزار وکړه په هغې باندې، نو هغه زلزله راغله داسې په مکه مکرمه کې. بیا چې به یې ګزار ورکړه زلزله به راتله. دی پوه شو چې د الله د طرف نه د الله مرضي دا ده چې په دې بنیاد به تعمیر کوو بره، دا بنیاد به نه ختمو. نو بس په هغه بنیاد باندې تعمیر شروع شو. تعمیر چې شروع شو نو هغه پیسې کمې شوې، آبادۍ دپاره اوس پوره کېدې نه. نو دا اوس چې کوم طرف ته مونږ حتیم وایو، دې طرف ته دیوال یې لږ رالنډ کړ. دا د یو طرف دیوال چې دی نو دا 12 میټر دی آمنے سامنے، د حجر اسود او د رکن یمانی دا دیوال دا 12 میټر دی، او د حجر اسود نه دی بل طرف ته د دروازې دا دیوال او د دې مخامخ دواړه دیوالونه، دواړه به یو مړی ظاهر ده، دا چې دی 10 میټر دی، دا 10 میټر دی. نو دا دیوال چې دی نو دغه دیوال رګرامخ کې کړی شو چې څه حصه د آبادۍ نه بهر پاتې شي، نو په هغې به مونږ آبادي پوره شي. نو آبادي راکمه کړه د دې بل طرف آبادي، لکه دا 10 میټر شو که نه، نو دا خو اخوا چې تللی و دا به هم 12 میټر کېده، نو دا راکم کړی شو. دا اوس د نښې په طور دغلته دا ګول دیوال چې جوړ کړی شوی دی، نو دا آبادي کمه وکړه، چت یې پې پټ کړه، او د خانه کعبې دیوال یې د ځمکې نه د دروازې د ځمکې نه اوچته کړه چې هر سړی ورته نه داخلېږي، زمونږ څوک غواړو به داخلي. دې نه مخکې دروازې ځمکې سره لاندې وي او 2 دروازې وي، په یو به بنده راوته ننوته او په بل باندې به وته. نو هغه دروازه یې وکړه او دروازې چې وه نو هغه یې اوچته کړه. اوس د حجر اسود کې خانه کعبه خو نوره تیاره شوه، خو اوس د حجر اسود دا خو یو کاڼی و الله د جنت نه رالیږلو او ډېر متبرک او فضایل هم دي چې څوک هغه ښکل کي، د د ایمان ګواهي ده، د مغفرت دی دا لپاره. نو دا حجر اسود به څوک دی، نو هرې قبیلې والا وي چې زه به ږدم، یو سردار وي مونږ به ږدو، بل سردار وي مونږ به ږدو. نو په دې کې قریب وه چې خبره جګړې ته رسېدلې وه او قبیلو په خپل منځ کې جګړې کړې. په دې کې مغیره ولید ابن مغیره وی چې ګوره داسې کار دی، داسې کار به وکړو چې سبا سحر د ټولو نه مخکې د حرم ته څوک راغی نو بس هغه به فیصله کوي یا هغه به ږدي. بس په دې باندې فیصله وشو. سبا الله ته منظور و داسې د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام تشریف رو. نبی علیه السلام بیا وفرمایل دومره حکمت وکړي چې ټول سردارانو ته پکې حصه میلاو شي. وی یو څادر راوړی، څادر یې راوړو په هغې کې حجر اسود کېښود او ټولو قبیلو سردارانو ته وی چې د دې ګیر چاپېره ګوټونه ونیسئ. نو ټولو په یو ځای باندې ویړه او نبی علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې حجر اسود ولګو. دا وخت د نبی علیه السلام 35 سال عمر دی. نبوت ورته نبی علیه السلام ته په 40 سال کې ملاو شوی. د نبی علیه السلام د نبوت ملاوېدو نه مخکې نبی علیه السلام الله د نبوت د بار ته او بوج ته تیارو. نو نبی علیه السلام خوبونه لیدل شروع کړل، رښتینې خوبونه به یې لیدل. خوب به ولیده نو چې سحر به شو نو چې څنګه به خوب لیدل او اقه شان به شي و. خوب کې چې څنګه لیدل او واقع به په سبا او اقه شانتې وشو. نبی علیه السلام یو خدا و چې رښتینې خوبونه لیدل شروع. په دې سره الله پاک
ا نبوت هغه بوج ته تیارو بل ځان لواله ورته خوښ شو اسیم د هغې د شرک نه او د هغې د کفر نه خو د وخت نه متنفرو الله پاک ساتلی و د دې نه نو چې ځان له ناست او د خدای عبادت کوي دې طرف ته رجحان ډیر پیدا شو دې وجې نه د څو څو ورځو خوراک په ځان سره ویړو او غار حرا ته به تشریف وړو غار حرا او دا غار حرا وي په هغه وخت کې داسې وه چې د دغه ځای نه مکه مکرمه به ورته ښکارېده نو د غار حرا انتخاب د عبادت دپاره خو یو دې وجې نه و چې هلته نه مکه بیت الله شریف په ښکارېده بله دا چې د ده نیکه به هم دغلته نبي علیه السلام نیکه په خپله طریقې عبادت کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام به هلته ته عبادت پې کوو څنګه عبادت پې کوو څه به یې کول هېچ چا ته پته نشي الله ته پته ده الله نبي ته پته ځکه خوا خو د نبوت نه مخکې د دور خبره میاشت یو میاشت د رمضان المبارک دا نبی علیه الصلاة والسلام ټوله په غار حرا کې تېرې خدیجه رضیها به ورله خوراک روړو نبی علیه الصلاة والسلام به هلته عبادت کې مشغول نو بس د رمضان المبارک یو شپه ده چې نبی علیه السلام عبادت کې مشغول دی چې په دې کې څوک راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې اقرا لوله پیژنې خو نه چې څوک دی جبریل علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي چې ما انا بقارن زه خو لوستونکی نه یم وایي زه ځان سره جوخ کړل نبی علیه السلام وایي زور یې راکړل او ډیر زور ما وموند هغې سره وایي ما ته بیا وایي چې اقرا لوله وایي ما ورته وایي چې ما انا بقارن زه خو لوستونکی نه یم درې پیرې چې داسې وکړل که نه ځان سره زور راک نو د هغې نه پس جبریل السلام وفرمایل د آیتونه چې اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم دا ډومبني آیتونه نازل شو دا وحی وډومبنی په انسانیت باندې الله رحم وکړو انسانیت باندې په دې ورځ ډېر لوی احسان وشو د انسانیت د کفر او د شرک نه د راویستو الله فیصله وکړه د ظلمونو د تیارو نه د راویستو الله فیصله وکړه نن په نبی علیه الصلاة والسلام وحی نازله شوه نبی علیه السلام د دې وحی مبارک نه وروسته څه کیفیت و کور ته راغی او څه کیفیت و نو انشاءالله آینده جمعه به وایو ټایم پوره دی ښه اللهم لك الحمد كما انت اهله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه برحمتك يا رب چې څنګه ما فیصله وکړه چې همدا یتیم اخلم وایي چې څنګه مې نبي علیه السلام واغستو خپل غیږ کې نبی علیه السلام فوراً وایي زما سینې ته متوجه شو او فوراً یې پیس کل شروع کړ یا پې ونه